یعنی ما دغه چرګ نه یې خوړلی او دوی به خوړه نو ټبر خو واپس نشي راتلی ځکه چې خو بس مړ دی هغه مړ دی او که بیلوګي راځي نو راتلی شي خو موږ ورپسې داسې خفه یو چې زه هم ورپسې جاړم او زما دا ټبر هم ورپسې جاړي ځکه چې دا ډېر ماشومان موږ دغه کړي راوستي او ډېر ماشومان و موږ لکه د خپل اولاد په شان دی لکه ما سره به وده کېده زما دې ټبر سره به وده کېده په دې ډبل بیډ کې نو ماشومان خو ماشومان یې خو زموږ کور کې چې ماشومان نشته نو د ماشومانو مینه په دې ماتو السلام علیکم د 400 د جرنالست د ویب پاڼې خوږو کتونکو زه ستاسو قرباسي راجلي ستاسو په خدمت کې حاضر یم خوږو کتونکو د دې خبرې نه انکار نشي کېدلی چې واقعي اولاد د الله تعالی ډیر زیات لوی نعمت دی او په اولاد کې بیا اولاد نرینه یو خاص نعمت دی خو د اولاد د نشوالي د دک درد هغه چاته پته لګي د چا چې اولاد نه وي په دغه ننني رپورټ کې د ستاسو ملاقات یو شپېته کلن داسې جوړې سره کوم د چا چې اولاد نشته دی او هغې یو پیشو د خپل اولاد په توګه ساتي خو د بدقسمتۍ نه تیرې څو ورځې وړاندې هغه پیشو کومه چې دی د یو اولاد په توګه ساتلې وه هغه دې نه چا پټه کړې ده دغه جوړه د دغه پیشو سره خپل ژوند څنګه تیروي راځئ چې تفصیلي تاسو ته په دغه رپورټ کې وښیو او موږ د یو دوه بیلوګان راوستي هغه موږ لکه د بچو په شانتې لوی کړي هغه یو تقریبا څه 6 میاشتو شي چې تللی د دې کور نه او د هغه بل یو میاشت شوه چې د دې کور نه تللی دي خو موږ ورپسې داسې خفه یو چې زه هم ورپسې جاړم او زما دا ټبر هم ورپسې جاړي ځکه چې دا ډېر ماشومان موږ دغه کړي راوستي او ډېر ماشومان و موږ لکه د خپل اولاد په شان دی لکه ما سره به وده کېده زما دې ټبر سره به وده کېده په دې ډبل بیډ کې او چغې چورې به یې را سره والې مینه به یې را سره کوله موږ به مو سره مینه کوله نو که فرض کړو چا نیولي نو مهرباني وکړئ د الله د رضا دپاره زه تاسو ته دا منت کوم نو بس دونه ګرانه چې چېرته به لږ لاړه نو ما به وله وظیفې ویلې چې خدای را پیدا یې کړې نو بیا به خدای راوسته ځکه چې دوی به ما کوټه کې ګېرول چې ورکوټي وو دنه ورکوټي وه وایي چې زه به رالم ور به مې کړله که هغوی به را منډې کړه چې مونږ له خوراک راکړي ور به مې کړو هغه به یې وخوړه بیا به په لوبې یې کولې راته نو ماشومان خو ماشومان یې خو زموږ کور کې چې ماشومان نشته نو د ماشومانو مینه په دې ماتو چې دا موږ دپاره ماشومان دي پام هم ورسره غلطي کور کې یوازې یو بس دې سره خبرې اترې وکړو نو پام هم غلط شي په ماښام د دوکان نه رالم او څنګه به کټ کې کېناستې نو دی به راغی ما به ورته اراده راوخېږه نو دی به راغی په دې ترخ کې به را سره ناست نو چې په دې کې به را سره کېناستې یو ساعت په ناستو بیا به ما لاس ماسو نو بیا مې په بالښت باندې کېنو ما به ورته ورېږه زه تاله ممونه در کوم نو بیا مې ویله د چرګ ټیکه را واخېستې او هغه به مې وله ورکړه پوټي هغه به د وخوړه راورېده او بیا به راغلم په دغه بالښت باندې یا په دې دغه په دې د مانځه په دې ځای باندې به کېناستې او بیا به تې بس مونږ لمونځ وکړو دی به ناست وو بیا به دې لاړ شپه کې بیا به راغی چې څه ټایم به راغی د شپې 4 بجې به راغی زما دې ټبر به ورته ورکولاوه یا به ورته ما ورکولاوه یا به ما سره وده کېده او یا به دې سره وده کېده بس سهار چې به شو نو زه به پاڅېدم نو هغې ته لکه اول خو به چای روټۍ هغې بلې کولې نو ما به دې مونځ وکړو نو بیا به مې دې ته روټۍ موټۍ قیما چرګان ټکي هغه به مې ورته واچولې هغه به اوس کلې پی به مې ورته واچوله بیا به زه تیاره شم الله باړم چې تلم نو دې ته به مې خپل خوراکه کېښوده نو دې به بیا کله خوړلې کله نه خوړې چې بیا به رالم بیا به مې وله تازه ورکړه او بیا به دې لوبې مو به کولې یا به وده شو بیا به یې مازدیګر وخوړه بیا به یې ماسخوتن وخوړه چې پیر په ورځ مخکې ورکو 26 تاریخ باندې نو یو 2-3 ورځې پس چې مې رایاد شوم د شپې مې ښه وجړل دم وجړل بیا مې تهجد مونځ وکړو نو هغې کې مې خوب ولیده چې یو ښځه راته ښکاره شوه نو بس هغې خبرې مبرې وکړې او بیا اوس ورپسې وظیفې وم ژوندي تلې مونږ ویل چېرته به راشي خو څه خبر چې چا نیولي دي مونږ وایي چې مونږ ځان له نو خو به هغې له خفو چې مونږ والا دلته خوراک ورکول څوک به هغه ورکوي چېرته یې کوڅو کې پرېښي دي نهر نهور به ګرځي نالو کې به اوبه څښي مونږ ورته دلته لوښو کې هر څه ایښوده که نه یاره بچي دا خو بس مونږ الله ته سوال منت جاري کوو زه د دې دپاره 600 او 6 ځله
انا لله و انا الیه راجعون سارم وایم او ماسخوتن هم وایم د دې دپاره زه دا وظیفې کوم او د دغې بیلوګانو دغه دپاره چې دا بیلوګان را پیدا شي او د خپل کور ته راشي او الله نه همدغه سوال او منتداري الله ته کوو چې خدایه ته دا بیلوګان د خپل کور ته راولې دا ستا پیدا وخت دی او موږ لکه د بچو په شانتې لوی کړي دي او الله د الله د رضا دپاره چې دا چا سري وي نو مهرباني وکړه دا موږ ته دې کور ته راولې او زما ټبر هم د دې دپاره تقریبا کم از کم یعنې 4-5 دغه دي آیاتونه دي چې هغه وایي روزانه بس موږ ته هغه یو قسم انسانانو که نه ولې چې باران کې به لاړه نو دی به د شپې که 1 بجې واپس رالو چې لوند به شو نو ما ته وایي مې زه لوندې وم نو ما به کپړه راواخېسته اوج به مې کړه نو بیا به دی هله ما سره وده شو کټ کې په خبرو پوه کړو او بالکل پوهېده چې دلته به بارې جړل زه به کچن کې وم نو ما به دی بیلوګي ته راشي ولې جاړې نو چې ما له به رالو ما سره به هغې کې کېناستو ما ورسره پیار میار وکړو نو بیا به لاړو چپ به شو کې به ناستو غوسې به هم ورته کولې چېرته نه غوسې مې درته چېرته نه دي کړې داسې ګزار مزار مې چېرته کړی نه 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 ولې داسې به ولې نه کول نو هغې سورانې نه کولو پیشوګانې لوښي موښي څټي یا څه کوي نه هغې دا کار پکې نو بس خپل خوراک به یې وخوړل لا به چېرته به وده شو بیا به په دې دیوالونو ګیر چاپېر وګرځېد بیا به واپس راکوشو اوس هم په زړه کې څومره درد دی راغی بچو دپاره کوم چې نه غیب شوي دي او ستاسو بچي وو که نه او چې ښه خفه یم ولا هر وخت یې خفه یم چې زه به رالم نو چې اوس لوی شوی نو دی به دننه ودو چې زه به لاړم نو چې رابم ور به مې کړه او که ده به را منډې کې په غېږ به شو راته را سره به 1 ساعت ناستو بیا به مې له خوراکه مراکه ورکړه بس بیا به بر په دې تخت باندې بیا وده شو څنګه خو بچي نه وو خو لکه د بچو په شانتې مینه موږ هغې سره کول ته یقین وکړه چې لکه د بچو په شانتې موږ به د بچو مینه ماتوله تا موږ خپل چرم نه خوړو هغې له به نو نن پې خامخا راټولېده چې یعنې مینه به مو سره کوله تا اورېدل او دا خبره یعنې ما دغه چرګ نه یې خوړلې او دوی به خوړه بالکل دا چې اوس بیلوګی رک شو د ده سینه خرابه وه نو ما ډاکټر ته اوس مې ویلې مې دا به زه ډاکټر ته بوځم خو بس بیا لاړم ډاکټر له هغه راته دوا یو ځل یو که د 500 روپو یو بوتل اوچ پوډرو هغه مې وله روړ هغې سره ښه نه شو بیا لاړم هغه یو 2 ځل څکلي هغه ته اوس پاتې شو 2 بوتل ستاسو یو ټبر اوس وفات شوي او دغه پیشو مې نن اوس ورکه شوې ده کوم یو پسې ډېر زیات خفه یې یاره په دواړو پسې خفه یم د ورځې 3 ځله مو جاړم 4 ځله مو جاړم په هغه مشیري ټبر پسې 3 ځله مو جاړم 4 ځړم ده پسې مو جاړم چې کله وظیفه کومه او دا وظیفه ختم کم نو چې بیا دعا کوم نو بیا وجاړم زه یم یا خدایه د حضور په وسیله خدای دغه بیلوګان واپس دې خپل کور ته راولې دا لکه د بچو په شانتې مونږ ساتلي دې خپل کور ته یې واپس زه خفه یم ویم خدای مکه که څوک به بیمار پروت وي څوک به یې تپوس کوي د غریب نه به کوي څنګه به یي څنګه به نه لکه چې څنګه اولاد بندنه رک شي بس دغه حیثیت وي که نه په دغه ټبر باندې مې هم زیات لخوږېده خو چې د هغې د ټبر د مرګ نه وروسته دغه بیلو تللی دی نو بیا هغه پسې ډېر خفه یم زه هم ورپسې خفه یم او دا هم ورپسې خفه اوس درته ډېر څوک را یادېږي ټبر را یادېږي که بیلو را یادېږي یاره ټبر هم را یادېږي او بیلو مې را یادېږي دواړه را یادېږي په دغه ټبر باندې مې هم زیات لخوږېده خو چې د هغې د ټبر د مرګ نه وروسته دغه بیلو تللی دی نو بیا هغه پسې ډېر خفه یم زه هم ورپسې خفه یم او دا هم ورپسې خفه اوس درته ډېر څوک را یادېږي ټبر را یادېږي که بیلو را یادېږي یاره ټبر هم را یادېږي او بیلو مې را یادېږي دواړه را یادېږي نو موږ خو دا وایو چې لکه چا رانه دا بوتلې دي که په کسې بوتلې که په دغې بوتلې دي که چېرته کوڅو کې پرېښي دي موږ ته د هغه ځای خو یې موږ به یې راولو نو ټبر خو واپس نشي راکړي ځکه چې خو بس مړ دی هغه مړ دی او که بیلوګي راځي نو راتلی شي که جمدي وي که جمدي وي نو خدای دې دې خپل په دې باندې مړه سونه مطمئن دی چې ژوندی دی نو جی بس مړ هم نه دی لیدلی مړ هم نه یې لیدلی په خوب کې مړ نه یې لیدلی